أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وروي عن كعب رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى يبعث جبرائيل إلى الجنة ليلة نصف من شعبان ليأمرها أن زين ويقول إلى آخر الحديث أما بعد. محترم عزت مند سامعين و مسلمانانو کم حدیث مبارک حصہ او یو جز چې ما د ستاسو په حضور کې تلاوت کو دغه حدیث مبارک امام بیهقی رحمت الله علیه په خپل کتاب بیهقی شریف کې ذکر کړی. دغه حدیث مبارک د حدیث مبارک او کتاب جامع الاصول هم ذکر کړی او دغه حدیث مبارک ما ثبت بالسنه په صفحه نمبر 147 باندې هم ذکر کړی. دا حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک نے روایت کړي. کعب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې الله جل جلاله د دغه پنځلسي د میاشتې په 15مه شپه باندې حضرت جبریل علیه السلام جنت ته ولیږي او کومه شپه باندې د دغه شعبان المعظم د میاشتې په 15مه شپه باندې کومه شپه چې په مونږ باندې سبا نوي کېدونکې ده یعنې د پیر مبارک شپه او الله جل جلاله امر کوي جبريل علیه السلام ته د دې خبرې چې ته جنت نورم ښایسته کړه او بیا د هغې نه بعد الله جل جلاله فرمایي چې ما په خپلو بندګانو کې بعضې خلک چې دي هغه مې د جنت نه هغه مې د جهنم نه آزاد کړ د جهنم د عذابونو تکلیفونو نه مې آزاد کړ. څومره خلک مې آزاد کړ الله جل جلاله فرمایي عدد نجوم السماء د اسمان د ستورو برابر خلق ما د جهنم نه آزاد کړ. دویم نمبر الله فرمایي وعدد ایام الدنیا ولیالیها د دنیا چې څومره ورځې او شپې دي د هغه ورځو او د شپو برابر خلق ما د جهنم نه آزاد کړ. دنیا چې د کوم وخت نه په وجود کې راغلی ده د هغه وخت نه حساب پکار دی چې دنیا کې څومره ورځې او شپې تېرې شي. لکه نبی علیه السلام حضرت جبریل علیہ السلام نے تپوس کی چی جبریل علیہ السلام ستاسو عمر مبارک سمره. جبریل علیہ السلام ورته فرمایي چې د الله رسوله ما ته د خپل عمر پته نه لګي خو چې کله زه الله جل جلاله پیدا کړم اسمانونه نو او د څلورم اسمان په مقدار باندې یعنې د څلورم اسمان په ځای باندې د نور یو ټوکړه وه یو ستوری و هغه به دلته پړه کېدو او یا زره کاله به پړه کېدو او چې کله به زما نظر نه غیب شو او یا زره کاله به ورکو او دغه ستوری ما 2,000,000 ځله لیدلی. نو یو ځل چې وینې او بیا وریشي دا 1,40,000 کاله شو او 2,000,000 ځله مې لیدلی. نو دغه ورځې او شپې چې څومره جوړېږي الله فرمایي د دغه ورځو او د شپو برابر خلک چې دا ما بخلي دي. بیا الله فرمایي نبی علیه السلام فرمایي وعدد ورق الشجر او الله جل جلاله د ونو د پاڼو برابر خلکو ته بخښنه کوي د 15 په شپه باندې. او بیا فرمایي وعدد الجبال د غرونو په حساب باندې خلکو ته بخښنه کوي یعنې په دنیا کې چې کوم غرونه دي او د دې څومره وزن دی د هغه وزن برابر خلکو ته الله جل جلاله بخښنه کوي. او بیا آخر کې فرمایي وعدد الرمال او په کائنات کې چې دا څومره د ریګ او د شګو ذرې دي دا هرې ذرې په بدل کې الله جل جلاله یو مسلمان مؤمن ته بخښنه کوي. خو الله جل جلاله د موږ تاسو له دغې شپې د نوافلو کولو طاقت توفیق را نصیب کا او الله جل جلاله د موږ تاسو له په دې ورځ باندې د روجې نیولو طاقت توفیق را نصیب کا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.